احترامات خوږو خویندو ورونو خدای دې وکړي چې راته روغ رمټ وئ. زموږ پرونی پروګرام د ګلمرجان صاحب سره نیمګړی پاتې شو، تخنیکی مسایل وو. نن بیا خواري کوو خدای دې وکړي چې بریالي واوسو او هماغه پروګرام دغسې دوام ورکوو. ګلمرجان صاحب ستړي مه شئ، خدای مو راوړ. خوشحاله اوسې څنګه یې؟ نو پرون شکر خدا دی چې سلامتیا د خدای دې وکړي چې راته روغ رمټ وئ، د کرونا نه په امان وئ او له هرې بدبختۍ نه په آینده کې په امان شو. نو خدای دې وکړي چې انټرنیټ دې ډاکټر صاحب خراب نه شي. که نن یې وفات وکړه پرون به د لیدونکو نه بخښنه غواړو ځکه چې ځینې کارونه زموږ په وس نه وي پوره، د نور چا په لاس کې وي، نو په هغې باندې بخښنه غواړو او هڅه به کوو چې نن په لنډ غږ کې ورته خپله خبرې ووایو. مننه ګلمرجان صاحب، لکه پرون ملت پالنه کله ملت څه شی دی؟ هغه ځوانانو ته که تاسو یو ور بیا داسې لنډه غونته کې پیژندګلوي ور وکړئ ملت، بیا به ملت پالنه ته راشو چې هماغه پروني ځای ته راشو. مننه به مو وي. مننه. داسې دی چې پرون مونږ په ملت باندې خبره کړې وه چې ملت توری چې مونږ کله اورو زمونږ ذهن ته څه راځي؟ پښتو کې مونږ عام وایو کامونه، خو یوه بدبختي ده پښتنو کې چې مونږ خیلونو ته هم کامونه وایو. دا زه په کام یوسفزی یمه، زه په کام غلجی یمه، زه په کام اڅکزی یمه. دا کامونه نه دي، دا د کام برخې دي، شاخونه یې دي. کام هغه ټولنه، هغه خلکو ته، د انسانانو هغه ګروپ ته وایي چې هغه یوه ژبه، یو کلتور، یو تاریخ، یو خاوره معنا په لپرې تړلې خاوره ولري، نو دا خلک یو کام جوړوي. که ملګرو زموږ فکر کوم هماغه د انټرنیټ پرابلمونه بیا شروع کیږي. کاشکې چې زموږ وطن دومره څه لرلی، کاشکې چې زموږ وطن دومره لاسته راوړنې موږ لرلی چې اقلا موږ خپل خبر یو چا ته رسولی شوی. ګلمرجان صاحب به بیا خواري وکړي، زموږ سره به وصل شي. خبره دې کې ده ملګرو چې موږ دغه د یو بل ته خبرې رسول غواړو، ځوانانو ته د خبرو رسول غواړو، دغه هم نشو کولی. دغه د جابر ریاست لاندې موږ یو انټرنیټ نه لرو سم، موږ یو عادي انټرنیټ نه لرو چې یو بل ته میسیج ورسوو چې وورونو په کوم ځای کې ښېګړه ده، په کوم ځای کې بدګړه ده، له دشمن سره په کوم ځای کې ملګري شئ، په کوم ځای کې ځینې بیل شئ، تر کومه ځایه پورې موږ له پنجابي سره، له امریکا سره، له یهودو سره شریک تللی شو، په کوم ځای کې باید لارې بیلې کړو. د دې خبرې د پوهاوي لپاره موږ ته نن ځوانانو ته اولنی شی موږ ته انټرنیټ دی، او انټرنیټ موږ نه لرو. دغه زموږ حال دی. ډاکټر صاحب پرون هم وځورېدو، وخت یې راکړو، نن هم دغه دی ځورېږي، وخت یې راکړو. ممکن چې را سره وصل شي، وصل به نه شي معلومه نه ده، نو دی به خواري کوي خپله. د ملت پالنې خبره موږ پرون کړې وه. ملت پالنه ورونو دا یو دوامداره شی دی. د ملت پالل زموږ سره ډاکټر بیا وصل کیږي.
بله ګلمرجان صاحب زموږ غږ درځي؟ ګلمرجان صاحب که زموږ غږ اورئ، تاسو راغلی سټوډیو ته راغلی، نو کولی شئ بیا هم راشئ. خدای دې وکړي چې ستاسو انټرنیټ وفا وکړي. ملګرو، د ملت پالنې د احساس خبره وه. احساس یا ملت جوړونه دا دوامدارې هڅې ته، دوامدارې مبارزې ته اړتیا لري. دوامداره مبارزه یو ورکوټی بیلګه یې موږ راخیستی شو. بیلګه یې دغه ده چې موږ یو چاینک په اور باندې ډاکټر صاحب زموږ سره وصل شو. ګورو چې د دوی بله आवाज درځي ګلمرجان صاحب؟ او ستاسو आवाज راځي. ډېر ښه. تاسو دوام وکړئ. نو خبره دا ده چې لنډ زر ور باندې تیریږو، ځکه چې ستاسو आवाज ماله راځي، ستاسو تصویر زه وینم، خو زه درنه ورک شم په منځ کې. نه پوهېږم چې څه ستونزه ده. اوس دا ملتونه، دنیا انسانان په ملتونو کې تقسیم شوي، ځکه چې مختلفې ژبې دي، د خلکو د مختلفو تاریخونو سره، کلتورونو سره او خاورو سره تړلي دي. اوس ملت پالنه څه شی دی؟ ملت پالنه هغه احساس دی چې ستا د خپل قام سره، د خپل تاریخ سره، د خپل جغرافیې سره، د خپل خاورې سره مینه ته رابولي. دې فکر ته، دې سوچ ته، دې احساساتو ته ملت پالنه وایي. که مونږ کله کله دا هم وایو چې ملت پالنه یو ایډیالوژي نه ده، که څنګه چې کیپیټالیزم دی، څنګه چې سوشلیزم دی، ځکه چې ایډیالوژیز چې کومې وي هغه ځان ته مشخص سیاسي نظامونه او خپل اقتصادي نظامونه لري. ملت پالنه خاص سوچه احساسات دي چې زما باندې د کندهار یا د جلال آباد ورور خور ځکه خوږ لګي چې د هغه ژبه، تاریخ، جغرافیه زما او د ده یو دي، نو دا احساس ته ملت پالنه وایي. خو بدبختي څه شوې ده؟ ملت پالنه بدنامه شوې ده. بدنامه شوې په څه باندې ده چې مونږ کله کله نسل پرستی چې په انګریزي کې ریسیزم ورته وایي، هغه وتړو د ملت پالنې سره. ملت پالنه کله هم یو انسان ته دا تبلیغ نه کوي، دا نه ورته وایي چې ستا ژبه پښتو ده، د پلاني ژبه پنجابي ده، د پلاني ژبه فارسي ده، د پلاني ژبه عربي ده، نو ته د خپلې ژبې په وجه د ده نه معتبر یې، د ده نه اعلی یې، د ده نه غوره یې. که چېرته یو انسان دا فکر وکړي چې زما ژبه، زما تاریخ، زما کلتور، زما خاوره د نورو نه ښه ده، د نور زما نه سپک دي، زه ترېنه افضل یم، بالا یم، نو دا بیا ته بوځي نسل پرستي ته، چې دا په انسانیت کې په یو کتاب کې په یو طریقه باندې د دې بالکل اجازت نشته دی. خو د خپل قام سره مینه ساتل، د خپل قام د ښېګړې دپاره کار کول، دا زما خیال دا دی چې دا د ټولو نه افضل جهاد دی، دا افضل کار دی. دا احساسات ټوله دنیا، هر انسان تاریخي طور لري. که ته هغه د عیسی علیه السلام نه پخوا زمانه راواخلې چې د فارس او د هلینیک لیگ په منځ کې جنګونه کېدل، هم دا ملت پالنه وه چې دې به خلک راټولول، خپل قامي دفاع ته به یې خلک چمتو کول. درست. بله. دلته موږ راځو د ملت پالنې
اقسام که تاسو وایي یعنی ملت پالنه موږ څنګه په څو ډولونو ویشلی شو؟ او دا بنیادی خبره ده. په دې کې مونږ اکثر ډیر زیاته اشتباه کوو. نه پوهیږو په هغه څوک چې خپل ژبه، خپل تاریخ غواړي، خپل کلتور غواړي، هغه ته مونږ ملتپاله وایو، او بیا د مذهبي طبقې د خوا یا هغه نور طبقې چې هغه بیوروکراسي وي، سټیټس کو وي، هغې د طرفه مخالفت کیږي. په عام ډول مونږ په سیاست کې، په سیاسیاتو کې د ملت پالنې 6 ډولونه په ګوته کوو، چې اول ورته یې سیویک نشنالیزم وایي، یعنی شعري نشنالیزم، ملت پالنه. یا چې ته د کوم ملک وګړی یې، د هغه ملک سره ستا مینه ده، د هغه ملک د قانون سره، د هغه د قانون منې، د هغه سره ستا مینه ده، نو دې نشنالیزم ته سیویک نشنالیزم وایي. بله د ملت پالنې ډول دی مذهبي ملت پالنه، یعنی چې زما مذهب اسلام دی، د اسلام چې هر چیرته مسلمان دی دا زما ورور دی. په قرآن پاک کې آیت دی انما المؤمنون اخوه، قسم هغه د مؤمنانو ذکر کوي. مونږ مؤمنان خو نه یو، مسلمانان یو، داسې نیمچه خوندې کمزوري مسلمانان یو. اوس چې هر چیرته که دوی هغه د علامه اقبال یو شعر دی ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی دوی ویایي چې ټول مسلمان یو ملت دی، دا یو قام دی، نو د ټولو مسلمانانو درد سره شریک دی. دریم ډول د ملت پالنه دی اتنو لینګویسټیک نشنالیزم، یعنی هغه نشنالیزم چې د ژبې په بنیاد باندې، چې زما ژبه پښتو ده، د پښتو ویونکی چې هر څوک دی دا زما ورور دی، دا زما د کم انسان دی. بل ډول یې دی انټای کولونیل نشنالیزم. انټای کولونیل یعنی د سامراج ضد چې کوم احساسات وي د خلکو، د سامراج ضد چې کوم احساسات خلک راټول کی، دیتا انټای امپیریل نشنالیزم یا انټای کولونیل نشنالیزم. د دې وړوکی مثال دا به لږ د خلکو د پاره مشکل وي چې په پوه شي. زه ورکوټی مثال د هندوستان د تاریخ نه ورکوه. په هندوستان ته چې کله پیرنګي ښکېلاګه راځي، استعمار راځي، هندوستان نیسي، نو هندوستانیان را پاسي، د هغې په ضد باندې د ازادۍ یو غورځنګ شروع کوي چې هغې ته مونږ د آل انډیا نیشنل کانګرس نوم ورکوو، یا د کانګرس اوس چې کوم ګوند دی په هند کې، د دې بنیاد ایښودل کیږي. دا کانګرس بنیاد کېښوده شو، د دې نقطه سوه، ایجنډا یې سوه پیرنګي سامراج د هندوستان د نیمه وچې نه بهر کول دي. اوس په دې کې ګاندیجي چې بریمن و، د هندوانو د بره طبقې سړی و، په دې کې نهرو چې یو سوشلیست و، په دې کې ډاکټر امبیډکر چې دلیت و، یعنی د لاندې ذات والا و، دوی انټچیبلز ورته وایي. په دې کې سردار پټیل صاحب، سردار پټیل هندو نیشنلیست و، یعنی هغه د هندوتوا والا و. په دې کې مولانا ابوالکلام آزاد صاحب چې یو مذهبي سړی و، د مسلمانانو مذهبي سړی و، او داسې زمونږ د دې خاورې نه باچا خان د دوی سره چې هغه یو پښتون و، یو مسلمان و، یعنی د یوې چترۍ لاندې د مختلفو قومونو، د مختلفو مذهبونو، د مختلفو فرقو، د مختلفو نظریاتو خلک راټول شول، هغې یو شریک محاذ جوړ کړلو، او د دوی ایجنډا سوه چې هندوستان د پیرنګي د غلامۍ نه آزاد کو. نو دې ته انټای کولونیل نشنالیزم وایو. بل ډول یې دی سوشل ریولوشنری، یعنی چې کوم د معاشرتي انقلابي نشنالیزم دی. یعنی دا خلک، دا لږ وضاحت د دې کوو، دوی د کارل مارکس د نظریې لاندې انسانان په 2 طبقو ویشل شوي دي، په قامونو نه، په 2 طبقو ویشل شوي دي، چې یوه هغه ده چې هغه کیپیټل لري،
یوه هغه ده چې هغه مزدوره لري، یعنی خوله لري چې دی مزدوره وکړي. کیپیټل څه شی دی؟ کیپیټل هغه سیس ته وایي چې لنډ ټکو کې چې په هغې باندې مزید ته نور څیزونه پیدا کولی شي، پیداواري صلاحیت لري. یعنی ستا په لاس باندې یو ګړۍ ده 1 لک قیمت لري یا 4 لکه قیمت لري، دا اوس کیپیټل کې نه راځي، ځکه چې دا سبا ته بله ګړۍ نه پیدا کوي. که ستا کور کې یو ټریکټر وي چې په هغه باندې ته نورې پیسې ګټې، نو دا کیپیټل دی. نو دوی وایي چې په دنیا کې په نړۍ کې 2 غدي طبقې دي چې یو ته بورژوازي وایي، بل ته پلوریتاریا وایي. نو په دې 2 حصو باندې چې څوک د غریبې طبقې دی، د پلوریتاریا دی، دا سره ورونه دي. یو ډېر مشهور کوټ دی چې د نړۍ خوریکه خانو سره یو شي، ستاسو نور هیڅ نه لرئ چې د لاسه یې ورکئ سوای ستاسو په لاسو کې چې کوم زنځیرونه دي. نو دا ډول نېشنلیزم ته سوشل ریولوشنري نېشنلیزم وایي. بل ډول د نېشنلیزم دی جیوګرافیک نېشنلیزم یا د خاورې نېشنلیزم. اوس مونږ پښتانه افغانان یا دلته چې کوم سیاسي ګوندونه دي، دا هم په دې نېشنلیزم لاندې کار کوي. د دې نېشنلیزم معنا چې دا زما تاریخي خاوره ده، زما وطن دی. د امونه ونیسه تر اباسین پورې که څه هم په 2 ملکونو کې تقسیم دی، دولتونه 2 بیل بیل دي، خو دا زمونږ خاوره ده. تاریخي طور په دې خاوره کې چې هر څوک دی، هر ژبه یې ده، هر مذهب یې دی، هر فرقه یې ده، دا زمونږ ورور دی. د ده په درد باندې مونږ دردیږو، د ده په اوسا ژوند باندې، د ده په پرمختګ باندې مونږ خوشحاله کیږو. نو دا دی جیوګرافیک یا زمونږ سره د نېشنلیزم چې مونږ یې همغه کوو. اوس مونږ ته همیشه دا پیغور کیږي یا ملتپالو خلکو ته په دې باندې د مذهبي خلک چې تاسو خو ملتپاله یئ، تاسو د خپل قام خبره کوئ. که د ده نه ته تپوس وکړې، د ده قام بیا راټول شي په ټولو مسلمانانو باندې چې مسلمان یو ملت دی، یو قام دی. انسان پکې دی نه شمیري، صرف مسلمانان پکې شمیري. خو چې څوک جیوګرافیک نېشنلیسټان دي، هغه په دې خاوره کې چې هر څومره خلک دي، د هر مذهب دي، د هرې فرقې دي، هغه د خپل ځان خلک بولي، د هغې د پرمختګ د سوکالۍ دپاره سوچ کوي. خو د دې مقصد هیڅ هرګز هم دا نه دی چې هغه دی بیا د نورو خلکو نه، د بلې خاورې، د بل وطن د خلکو نه کرکه وکړي، نفرت وکړي. دلته یو څیز زه اړین ګڼم چې اوریدونکو ته، لیدونکو ته مونږ واضح کو. مونږ هر وخت یو خبره کوو چې پښتونخوا زما وطن دی، پاکستان زما ملک دی. دا ډیر بنیادی سوال دی. مونږ ته دلته په پاکستان کې اکثر زمونږ ځوانان د دې سره کنفیوز وي، په دې نه پوهیږي. دوی وایي چې زمونږ وطن پاکستان نه، پاکستان زمونږ ملک دی. ملک تا ته د شریعت یا د وګړتوب په بنسټ باندې ملاویږي. یعنی شهریار وزیری په پاکستان کې په پښتونخوا وطن کې پیدا شوی دی، د وطن پښتونخوا دی. دی 3 ملکونو تابعیت لري چې څو پورې زه خبر یم. دی په دې وخت کې په یوکرین کې ناست دی، د ده ملک یوکرین دی. دی د افغانستان تابعیت لري، د ده ملک افغانستان دی. دی د پاکستان تابعیت لري، کور یې په وزیرستان کې دی. نو دی د پاکستان وګړی هم دی، پاکستان د ده ملک دی. یعنی یو انسان په یو وخت کې د 3-4 ملکونو وګړتوب یا ملکیت خو ترلاسه کولی شي شهریت، خو وطن د ده یو دی. شهریار په غه کې پروت دی په یوکرین کې. دی د پښتونخوا یوکرینی دی، دی د پښتونخوا امریکینی دی. ځکه چې نیشنلیټي چې څه ته وایي، دا تا ته وطن درکوي. د نیشنلیټي د ملک په بنیاد باندې نه وي. ملک تا ته سیټیزنشپ درکوي، شهریت درکوي. قومیت نشي درکولی. قومیت تا ته وطن درکوي، تا ته هغه خاوره درکوي چې د پلارونو نیکونو نه تا ته پاتې شوې ده. که لنډ مثال یې زه ورکوم لیدونکو ته. زما نیکه
چې پیدا کېدلو دا 1893 نه اول پیدا شوی و. په هغه زمانه کې چې زما نیکه په وزیرستان کې په کوم کور کې پیدا شوی دی، کور به بدل شوی خو چې کوم د پلار د نیکه نکات و په هغه کې پیدا شوی و، دی د افغانستان وګړی و، د وطن هم افغانستان و، د وګړتوب هم د افغانستان و. په 12 نومبر 1893 کې چې دا خاوره را پرېښوله د هندوستان برخه شوله، زما نیکه د هندوستان وګړی شولو. په 14 اګست 1940 کې چې هندوستان ماتېږي پاکستان جوړیږي، زما نیکه یې ژوندی دی، دی د پاکستان وګړی دی، د پاکستان شهریت دی ورسره. نو د قومیت بدل نشولو، د وطن بدل نشولو، د شهریت 3 ځله بدل شولو تر مرګه پورې. درست دا ډېره ښه نکته ده چې ځوانانو ته مو وویله. په دې منځ کې یو ځوان کمنټ هم کړی و، خو زموږ د موضوع سره ډېره دغه نه لري. دی وایي چې زه چې کور ته ځم نو په لاره کې څو ځله مې چیک پوسټ کې تلاشي کېږي او پوښتنه کېږي چې ته څوک یې. نو د یو آزاد وګړي داسې کېدای شي چې داسې څوک یعنی د یو آزاد ملت وګړی وي. نو ویل ورته غواړئ نو دې ځوان ته د آزاد او د غلام په منځ کې توپیر به زه څنګه ښایم چې یو ملت 100 کاله، یعنی که ته یو سړي ته ووایې، یو ړوند ته ووایې چې تا باندې زه کیر خورم، هغه ډېر په اردو کې ډېر مشهور غږ دی، په اردو کې سره ورته چې تر بګله کې تر ټیړه، یعنی چې داسې وی بګله څه شی دی، وی داسې شی دی، په لاس یې ورتېر کړلو، وی نه داسې کوږ وږ کیر نه خورم زه. نو زه ځوان ته څنګه تشریح وکړم چې ته غلام یې، ځکه چې د به نه پلار آزاد ژوند لیدلی وي، نه به د نیکه لیدلی وي، او دومره وس زمونږ نشته دی چې دی اروپا ته مونږ بوزو، دی چکر ولګوي، دی د آزادو خلکو ژوند وویني. او مونږ غلامان یو، مونږ سیاسي غلامان یو، مونږ اقتصادي غلامان یو، مونږ کلتوري غلامان یو. چې کله دی د ازادۍ ترلاسه کړي بیا به دی پوه شي چې زه غلام یم که آزاد یم. نو درست دی. د هم فکر کومه اشاره هم دې خواته ده چې یعنې که زما لس ځلې زما نه تپوس کېږي، پوښتنه کېږي چې ته څوک یې، نو د دې دا معنا چې یعنې زه خو آزاد وګړی نه یم. نو نجیب همدرد دا خبره کوي. ښه خبره ده، یعنې تاسو په دې باندې پوه یئ. ډېره مننه ځوانه چې یعنې تاسو غلامان یاستئ. څوک چې په دې پوه شو چې غلام یم، نو ګلمرجان صاحب تاسو ته ښه وضاحت درکولی شي چې څوک چې په دې پوه شو چې غلام یم، نو دا شکر دی، دا به اوس د ازادۍ هڅه کوي، که ذهني ده، که شعوري ده، که اقتصادي. بله تاسو داسې دی ماشوم الک ماشوم، یعنی هغه ماشوم چې مور د سینې پی ورکوي، چې هغه تر څو پورې د لوږې اظهار ونه کړي، ونه جاړي، مور ورله پی نه ورکوي. چې کوم وخت وجاړي مور یې ورته راغوټه شي، ټول کارونه ورته پرېږدي، وی بچی مې وږی دی. چې ته د لوږې احساس وکړې نو بیا به ته د خوراک بندوبست پسې وځې. دا خو همدغسې ده. ما هغه ورځ یو ملګري ته مې دا مثال ویلو، بیلګه مې ورته ویل، مال ازادي لاسته راوړل، ملت پالنه، دا چې ملت مې نوم ولري، زما پراډکټ، زما شیان په نورو ملکونو کې ښکاره شي چې دا د افغانستان پراډکټ دی، نو دا خو دوامدارې هڅې ته موږ اړتیا لرو. مثال مې دا ورکوو، بیلګه مې دا ورکوله، مال ته په اور باندې، په ګیس باندې یو چاینک کښېښو، چاینک چې 50 درجې ته راورسېدو، اوبه ګرمې شوې، ونه خوټ کېدې، تا پسې ګل کړو، ګاز دې ګل کړو، نیم ساعت تېرېږي، بیا راځې بیا پسې اور لګوي، ګاز پسې لګوي، نو چې بیا 50 درجې ته راسي بیا یې ګل کوي. یعنی دا خوټ کولو ته ونه رسېدو، ځکه چې تا پسې هغه حرارت دې دوامداره نه و. نو مبارزه عین شی دی چې زموږ مبارزه دوامداره نه وي،
هغه خټکولو ته نه رسي، هغه بریالیتوب ته نه رسي، هغه انقلاب ته نه رسي. نو ځوانانو ته تاسو دا سمه خبره وکړه چې یعنی د غلامۍ احساس باید تاسو وکړئ چې زه غلام یم. بعد لا هغې بس تاسو هڅې دوامدارې شي او دوامدارې هڅو په نتیجه کې انقلاب راځي، ازادي راځي. د ملت پالنې هغه څه شی دی چې موږ د ملت پالنې د پوهولو نه رانیولي یو، یعنی دشمن هغه کوم چلونه کړي دي چې موږ په دې ملت پالنه باندې راته خنډ شوي دي په دې لار کې ځوانانو ته. دا ډیره تاریخي پوښتنه ده. دا اوسنۍ چې کوم دولتونه موږ ته د دنیا په نقشه د نړۍ په نقشه باندې ښکاري یا چې کوم ماډرن سټیټ سیستم موږ ورته وایو، دا په اروپا کې په 19مه پیړۍ کې یو 10 کاله جنگ کیږي د دوو عیسایانو فرقو په منځ کې، چې دوی په انګریزي کې 30 years war ورته وایي، د 10 کالو جنگونه. دا د عیسویانو د دوی طایفو د پروټستانت او کاتولیک چرچ په منځ کې کیږي. دلته لږ نور زه وضاحت کوم چې د هغه وخت د مولا نقشه لږ د دې ځوانانو په ذهن کې راشي. په هغه وخت کې په اروپا کې یا په سیاساتو کې یو نظر و چې هغه ته به ډیواین رایټ تیوري ویله، یعنی الهي نظر به یې ورته ویلو. هغې نظریې لاندې د اروپا منلې وه چې باچا د خدای سیوره ده په ځمکه باندې. باچا چې څه کوي دی به ځواب ورکوي خدای ته، او تاسو که ګناه کوئ هم به باچا ته ځواب ورکوئ، هم به د قیامت په ورځ خدای ته ځواب ورکوئ. نو دې نظریې واک او اختیار راوړل، د مولا د پادری په غېږ کې واچول. د عیسایانو چې کوم مولا دی هغه ته پادری وایي، د هغه په لاسونو کې په منګولو کې واچول، یعنی سیاست یې راواخیستلو، د ګرجا یا د عیسایانو د جومات قیدي یې کړلو. نو د دې خلاف وار په وار مختلف خلک راپورته شول، مؤثر غږونه راپورته شول، فلسفیان وو، دانته وو، نایکولو میکیاویلی خوندې خلک، د مانټیسکیو خوندې خلک، هغو یو علمي مبارزه وکړله. دا دوه طایفې په خپل منځ کې سره وجنګېدلې. که نن چې اوس دلته زموږ په منځ کې د فرقو جنګ روان دی چې ته دیوبندي یې، ته بریلوی یې، ته شیعه یې، ته سني یې. دا کیسه په دوی کې 10 کاله جنګ وشلو. د 10 کالو جنګ په نتیجه کې اروپایان دې نتیجې ته ورسېدل چې دا چې کوم مذهبي کنټرول دی په سیاست باندې، دې ته د پای ټکی کېښودل دي. نو په 1648 کې دوی د ټریټي اف ویسټفیلیا په نوم باندې یا د ویسټفیلیا د تړون لاندې یو تړون لاسلیک کړلو چې په هغې کې دوی د قامي ریاستونو بنیاد کېښودلو چې دوی به نیشن سټیټ ورته ویل. جرمنیان چې څومره جرمنیان دي دې باندې به کرښه راتاو شي، دا به جرمني آلمان هېواد وي. اسپانویان به چې څومره خلک دي د دوی خاوره ده، د دې نه به کرښه راتاو شي، دا به اسپانیا وي، دا به ایټالیا وي، دا به فرانسه وي. یعنی په قامي بنیادونو باندې ریاستونه جوړ شول. بیا د دې سره سره چې کوم ډیواین رایټ و، الهي چې کوم اختیار و د ریاست چلولو، اختیاري انسانانو ته ورکړل چې هغه ته به د روسو په ژبه کې جنرال ویل، یعنی د انسانانو خوښه چې هغه حکومتونه څنګه کوي. نو چې دا کیسه راغله، پادری به اختیاره شولو. نو پادری د ملت پالنې په ضد ودرېدلو، تبلیغات یې شروع کړل. یو علت یې دا دی، یو علت یې دا دی چې دا په وراثت کې مذهبیانو ته تر نن دې حده پورې پاتې دی. دویم علت یې څه دی؟
په اروپا کې چې کله کارخانه ډیره زیاته شوله، د اروپا پیداواري صلاحیت ډیر زیات شولو، نو دغه کارخانې د ساتلو دپاره دوی ته دوه څیزونه پکار وو. یو خام مال او مزدور، یعنی مزدور به موږ په خام مال کې اچوو. خام مال ورته پکار وو چې دا کارخانه ته راوړي، دوی یې صفا کړي، په نورو خلکو یې خرڅ کړي. دویم دوی ته پکار وو مارکیټ، یعنی چې کله د دوی کارخانه په حد نه زیاته شوله، پیداوار یې ډیر زیات شول، یعنی د برطانیې پیداوار ډیر زیات شولو، نو په دې وخت کې په یورپ کې اکنامیک نشنالیزم یعنی اقتصادي ملت پالنې غږونه پورته شول. جرمنیانو خپل مارکیټ وتړلو، د برطانیا څیزونه یې نه را پرېښودل او خپل څیزونو ته به یې لاره پرانستله چې نور اروپا ته یې ولېږو. ورو په ورو چې کله د دوی مارکیټ ډیر زیات د مقابلې حد ته ورسېدلو، دوی په خپل منځ کې تجارت سره ودرېدلو، ځکه چې یورپیانو خو ټول عمر جنګونه کوي، د دوی خو ډیره خونړی تاریخ دی. نو دوی د دې دوه څیزونو د پیدا کولو دپاره، د خام مال پیدا کولو دپاره او د خپل پیدا کړل شوي څیز دپاره مارکیټ پیدا کولو دپاره، دوی د افریقا، د آسیا او د امریکا طرف ته ووتل. یعنی دوی کالونیانې جوړې کړلې، دوی کالونیالیزم طرف ته لاړل. نو چې کله دوی راغلل، هندوستان ته راغلل، افریقا ته راغلل، دوی د دې ملکونو خام مال خپل ملک ته شروع کړل. د دې ځای نه غلامان بوتل، په خپلو کارخانو کې په مزدوري کوله، هغه انساني سلوک د هغو سره به نه کېدلو، او خپل څیزونه به یې راوړل، په دې خلکو باندې به یې خرڅول. چې د دې خلاف کله ځایي خلکو، هندوستانیانو، افریقایانو، امریکایانو د ازادۍ بغاوت شروع کړلو، نو اروپایانو دا خلک د ملت پالنې یا د قوم پرستۍ د ټاپې لاندې مور کړل، چې خلک ډیر پسمانده دي، مونږ خو دوی ته ترقي ورکو، دوی ته پرمختګ ورکو، دوی ته قانون ورکو، دوی ته هغه د دوی یو ډیره ښه اصطلاح وه، وایټ مین برډن، یعنی د سپین پوستي په اوږو باندې یو بار دی د انسانیت د ښودلو، ځکه چې دی د انسانیت معراج ته رسېدلی دی. که څه هم د په خپله ټولنه کې ښځه انسان نه تصور کوله، د غلامانو کنسپټ په دغه کې و، په دغه کې جبر انتها و، خو د یو د هغه امپیریل یعنی خپل سامراجي غته یو اخلاقی جواز جوړولو، چې دا رنګارنګ خلک چې کوم دي، د تورو، زیړو، د غنم رنګ، دا خو د انسانیت د دایرې نه اخوا دي. نو دا د سپین پوستو اخلاقی فرد جوړیږي، انساني فرد جوړیږي، چې موږ لاړ شو او دوی ته اخلاقیات ور وښیو. په حقیقت کې د دوی مقصد د دې خلکو کې دا دوه مقصدونه پوره کول وو. نو دا دوه خلک، یعنی د اروپا د 18مې، د 19مې، د 20مې پیړۍ مذهبي او چې کوم اقتصادي خلک وو، کوم سرمایه‌دار خلک وو، هغې د ملت پالنې په ضد باندې یو کرکه پیدا کړله. ځکه ته اوس هم هر یو کتاب راواخلې، د اروپا لیکلي کتابونه دي، بدبختي دا ده چې موږ خو کتاب نه لیکو، موږ نور ډیر کارونه دي، غیبتونه، دا فضول کارونه به بیا څوک کوي چې موږ کتاب ته مخه کو. نو هغه د دوی کتابونه دي. نن یعنی ډیره د افسوس خبره ده، نن په فقیرې پی باندې په 1954 کې په امریکې په اخبارونو کې یو ټیم راغلی دی ګورویک ته، هغه د فقیرې پی سره انټرویوګانې کړې دي. هغه انټرویوګانې نن ما په نفیس الرحمن صاحب او ملي غورځنګ ملګرو ته خواست وکړلو، هغه د دوی د ارکایو نه د 1955 انټرویوګانې ما ته راوایستلې. خو په 1955 کې د وزیرستاني یا بل پښتون نشته دی چې د فقیرې پی ژوند لیک ولیکي، د هغه مبارزه ولیکي. د انګریزانو د ارکایو نه، د 1955 ارکایو نه ما ته نفیس الرحمن ملګري او ملي غورځنګ ملګري د هغو د ارکایو نه ما ته راواخیستل، پیسې پې ورکړلې، پیسې پې ورکړل، په مفته نه. نو بدبختي دا ده چې هر څه دوی لیکلي دي، نو ملت پالنه
اوس هم هغه چې ستا سرمایه‌دار هغه اوس پخوا ایسټ انډیا کمپنی وه، ټول هندوستان یې نیولی و. نن هغه د ایسټ انډیا کمپنی پاتې شوني زما وطن، د بلوچ وطن، د سیندي وطن، د سرایکي وطن، ایون هم پنجابی یې تر خپل تسلط لاندې راوستی دی چې څوک د انساني حقوقو، د قامي حقوقو، د خپلو حقوقو خبره کوي، په هغه باندې مور لګوي. وی دا خو قوم پرست دي، دا خو ملت پاله دي، دا خو غلط خلک دي، ځکه چې دی خو باقایا د هغه ایسټ انډیا کمپنی دی چې پرون چا مولانا ابوالکلام آزاد ته غلط ویل، چا نهرو ته غلط ویل، چا ګاندھی ته غلط ویل، چا باچا خان ته غلط ویل، چا فقیری پی ته غلط ویل. نن هغه خلک هغه سوچ دی، یعنی سوچونه خو هغه روان دي، شکلونه به بدل شوي وي، وخت بدل شوی دی. نو اوس هم هغه خلک بدناموي ځکه چې ملت پاله چې 100 کاله وړاندې سویل د خپل قام خبره، د سروړۍ خبره کوله، نن هم هغه خبره کوي. دښمن پرون هم چې په کومه چاړه حلالولو، نن یې هم په هغه چاړه حلالوي. دا د یورپ تاریخ هغه دی پروت دی ځوانانو ته کنه، خو کاش کې تاسو هغه دی وایي چې ترجمه شوی نه دی یا موږ خپل نه دی لیکلی، په پښتو مو نه دی اړولی. دغه د فرانس هغه دی زه په دې پاڼه باندې کله کله ورته شروع کړی مې دی، پیل کړی مې دی. نو هغه کې چې ما کتل ګلمرجان صاحب، په هغې کې هم سرمایه‌دار مولا یعنی د عیسایانو مولا او دولتي چارواکي یعنی شاهي نظام، د شاهي نظام کارکنان، دا درې تیکونی ملګرتیا ده. سرمایه‌دار، مولا او د شاهي نظام غړي په خپل شاهي نظام، دا درې تیکونی ملګرتیا ده. هغه ملګرتیا نن موږ په وطن کې هم وینو. مولا که د مولا شکل دی، که د طالب شکل دی، یا د بل مذهبي شکل دی، دغه جنرالان او سرمایه‌دار دا درې واړه یو دي، د دوی ګټې یو دي او عوام په منځ کې ځورېږي. خو په یورپ کې چې خلکو ولیدل چې د دې درې تکونی سرمایه‌دار، شاهي او پوجیانو نه، ملایانو نه موږ خلاصېدی نشو، ژوند را باندې تنګ دی، نو هغو خلکو غیرت وکړو. یقینا چې دغه غیرت دوی ته ازادي ور په برخه کړه. اما نن په هغه اروپا پرې موږ خاندو چې دوی کې غیرت نشته، خو دوی په ډیرو لږو وختونو کې ځان ته د ازادۍ احساس وکړلو. اما ما او تا تر نن ورځې پورې د ازادۍ احساس خو پرېږده، د غلامۍ احساس مو نه دی کړی. دغه نه تسلیموو چې موږ غلامان یو. دلته یو ملګري پوښتنه کړې وه چې یعنی که ګلمرجان صاحب دا واضحه کړي د نوي تنقید ځوانانو ته، ولې چې دوی اوس خطا شوي دي، نه پوهېږي چې د ازادي څه شی دی او د غلامي څه شی دی. په غلامي کې زموږ کوم شیان، معدنیات، تعلیم، کلتور، په دې باندې یو څه رڼا ورته واچوي چې دا ټول زموږ قبضه وي، دې ته غلامي. تاسو په خپل الفاظ کې مننه. داسې دی، دا بل بحث دی، داسې به وکړو، په دې باندې به یو بله ورځ وټاکو، ځکه چې سلسلهوار به پروګرام کوو په څه باندې. په دې باندې ما په یوټیوب چینل مونږ یو چلوو، په هغې باندې ما د سیاست بنیادي څیزونه ټول پښتو ته اړول دي، 8 منټه. په هغې کې ما غلامي، سیاسي غلامي دا ما کړي دي. را روان پروګرام کې به دغه یوټیوب چینل تاسو ملګرو ته یاد کړئ. دا یوټیوب چینل په څه نوم دی؟ مونږ داسې دی، مونږ خان شهید لایبرري په نوم باندې په فیسبوک باندې د کتابونو د راټولولو دپاره یو ګروپ لرو، او په یوټیوب کې زمونږ خان شهید یوټیوب چینل په نوم باندې غلرو، خپل پاڼه لرو. هغه کې مونږ د پښتون افغان تاریخ، جغرافیه، په دې باندې په ملي اتلانو باندې ورسره د سیاسیاتو، که ریاست څه شی دی، دولت څه شی دی، په دې باندې مونږ ویډیوګانې وړې جوړو د ځوانانو دپاره. خو هغه په هغه کې مونږ ډیر زیات کوشش کړی دی چې پښتو یې لږ ډیره کره او سوچه وي. نو که بیا هم ملګري پرې نه پوهېږي، را روان پروګرامونو کې به مونږ په سیاسي غلامي باندې
په تفصیلی پروګرام وکړو. دلته یو ستاسو د خبرو کې د درې تکونی چې کوم تا یو سټرکچر وړاندې کړلو د په 1980 لسیزه کې 2 دي یا 3 دي. په دې کې د امریکا یو پروفیسور یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب ټایټل خو ډیر وګ دی، د اروپا په زراعت باندې لیکلی دی، خو هغه پکې بنیادی طور یو نظریه وړاندې کړې ده چې ورډ سیستم تیری مونږ ورته وایو، یعنی د نړۍ سیستم څنګه چلیږي. هغه دنیا په څلورو حصو تقسیم کړې ده. هغه یو ته کور وایي، یو ته سیمی پیریفریز وایي، یو ته پیریفری وایي، یو ته آوټ اف سیستم وایي. اکه شی دی چې کومه کور هغه ملکونه دي چې اقتصادي طور ټکنالوژیکلی مضبوط دي، هغه د پیداوار باندې د هغو کنټرول دی، سیزونه پیداوار باندې د هغو کنټرول دی، هغه مهارت حاصل کړی دی، هغه ته مضبوط سیاسي نظامونه دي. یو دا ګروپ دی. بل هغه ګروپ دی چې پیریفری ورته وایي، که د غریب خلک هم داسې غریب ملکونه، پاکستان، افغانستان، هندوستان، ایران، بنگلادیش، دا پیریفریز دي. یو طرف ته مالدار ملکونه، بل طرف ته غریب ملکونه. اوس دی وی چې چالاکی دوی څه وکړله، یعنی کارل مارکس خو دا وړاندوینه کړې ده، دا پریډکشن یې کړی و چې غریب به راپاسیږي، د سرمایه‌دار نه به هر څه اخلي، په ټولو کې به برابر تقسیموي. دوی وی چې سرمایه‌دارو یو نوی چل زده کړلو چې د دې انقلاب نه ځان بچ کی. دوی په منځ کې سیمی پیریفری یو بل دیوال ودرولو. سیمی پیریفریز یعنی سیمی پیریفری معنا هغه ملکونه چې دوی خپل ټیکنالوژي نه لري، نورو ملکونو راوړله په دوی کې ولګوله. دوی خپل مهارت نه لري، ساينټیفیک مهارت نه لري، نورو خلکو راوړو دوی ته. خو په دوی کې خام مال او مزدور از ډیر دی، پریمانه دی او ارزانه دی. کوم په سیاست کې یو اصطلاح استعمالو، ایشین ټایګر، ملیشیا، سنگاپور، دا ایشین ټایګر دی. په ملیشیا کې ټوله کارخانه اکثره د جاپان و، چې جاپان په کومه ورځ کارخانه ځنه وایستله، ملیشیا کې نستله. نو دوی وایي چې دا دوی راپورته کړي دي. لکه اوس ته دلته ګوره، دی بیا دا وایي ایمانویل ویلسټین چې دا خو په نړیواله کچه دي، د ملکونو په لیول هم داسې کیږي. یعنی ته پاکستان کې راشه، د پاکستان مقتدر قوتونو په منځ کې بیا جاسوسان جوړ کړي دي، ایجنټان یې ساتلی دي. په وزیرستان کې به 3-4 کسان به ساتلی وي، چاته به د غوا پرمټ ورکړی وي، چاته به د وړو پرمټ ورکړی وي، چاته به په بارډر باندې د کچاکی لارو پرمټ ورکړی وي، چې هغه خشي د هغه پوزیشن. یعنی غریب خلکو، زما استاد د کلی خلکو نمونه به نه اخلو. نن 10 کاله یا 15 کاله وړاندې د خلکو زکاتونه اخیستل، نن هغه کروڑپتیان دي. اوس هلته ځوانان چې کوم دي په علاقو کې، هغه اوس کوشش کوي چې یاره دا شهریار وزیری خو ډیر غریب سړی و، دا خو نن کروڑپتی دی په دې گاډو کې، اوس به زه د شهریار ځای ته ځان څنګه رسوم. دی بغاوت نه کوي د نظام په ضد باندې، دی د شهریار د سټیټس ته ځان رسولو د پاره دی اکه لار خپلوي، هغه د بادار او د مقتدر قوتونو غلامی ته راځي چې به زه د شهریار خوندې د گاډو خاوند شمه. څوک راته د حاجي صاحب نه وایي، څوک راته د ملک صاحب نه وایي. نو دا بدبختی هم په هر لیول کې شته دی. دا اوس دلته هم شتون لري، خو د اروپا خلکو کې علم و، پوهه و، خپل د لیک صلاحیت لرلو، خپل مشران. کته د انقلاب، د فرانس انقلاب وایي، د فرانس انقلاب خو چا مشري نه کوله. د انقلاب د فرانس د انقلاب د لپاره خو یو پروګرام نه و جوړ شوی چې کېناستل چې دا به کور کمیټي وي، دا به پلاني کمیټي وي، دا به ارګنایزینګ کمیټي وي، دا به سټیج کمیټي وي. خلک راووتل، د حالاتو نه تنګ وو. خو په شا باندې د جیج روسو خوندې خلک، د مانټیسکیو خوندې خلک، یو عالمان وو چې هغه یو لاره ورکړې وه ټولنه ته. بدبختی دا ده
چې زمونږ هغه شی نشته دی. زه اکثر وایم چې د پښتنو چې څو پورې اکیډیمیا یعنی د یونیورسټۍ استادان دا درد محسوس نه کی، هغه دا وایي چې نه زما خو 2 لکه روپۍ تنخواه ده، 1 لک تنخواه مې د زما د بچو کار کیږي. خو هغه ته زه صرف دا وایي چې ستا د بچو جامې او خېټه خو ماړه ده، خو ستا د بچو دا ګارنټي نشته دی چې په صدر کې به دماکه نه کیږي او ستا بچی به پکې نه مړ کیږي. ان دې ته سوچ وکړه، کېدای شي زما بچی په نهره خېټه مړ شي په دې دماکه کې، سپلی یې نه وي په خپو باندې، جامې یې زړې وي، کېدای شي ستا نازولی نیازبین بچی هم د دې دماکې خدای د پیجارونه راکوز وي اول ته په د دې دماکې او د پیجارونه راکوز وي او پټه. همدغه ستاسو خبره ده. زه دا خبره دوباره یا څوباره کمه چې په 2014 کال کې زه تللی وم پېښور پوهنتون ته، نو هغه څنګه مینه وي د انسان د پښتو سره د ژبې سره، په هغې بنیاد زه ورغلم د پښتون څانګې دا ډپارټمنټ ته. نو هغه مشر یې و، مشر سره مې ستړي مشې وکړې، چای مې وڅښلې. مال تاسو دغه لرئ کوم ویب سایټ لرئ یا ټویټر یا فیسبوک پاڼه څه شی لرئ؟ وایي نه دې شیانو کې موږ نه یو، هغه هلک دی هغه سره خبره وکړه، کوم هلک یې راته په لاس کړو. نو ځان یې رانه وایستو. یعنی د پښتو ډپارټمنټ ته څانګه ده، د پوهنتون یوه څانګه ده، د ژبې د یو قوم نمایندګي کوي، د پوره ملت د څو میلیونه خلکو د 80 میلیونه خلکو نمایندګي کوي، او د ده ویب پاڼه نشته، د ده ویب سایټ نشته، د ده ټویټر نشته، د ده فیسبوک نشته. اوس به ممکن چې وي، اما دومره پورې هغه ستا خبره چې زما خیال نه دی چې اوس یې وي، زما خیال نه دی چې اوس یې وي. خدای دې وکړي. او بله خبره ډاکټر، خدای دې وکړي چې وي او دا خبرې واوري او ځوانان ورته ووایي. علاوه د دې نه ما دغه د یورپ بدبختۍ او نیشتۍ چې کله دوی خپلو شاهانو او پوځي چارواکو او سرمایه‌دارو راګیر کړل، د دوی وینې زبېښلې، دلته ډیر بد حال راغلی و. دا د تاریخ لوستونکو ته به پته وي. نو په دې سخت حالاتو کې دوی په ذهن باندې زور اچولی دی. ګلمرجان صاحب اروپایي خلکو په ذهن زور اچولی دی، د خوراک لپاره یې طریقه جوړه کړې ده، د ژمي لپاره خوراکونه څنګه وچ کا، څنګه یې بند کا، څنګه یې محفوظ کړه، دغه زور یې اچولی دی. ساینس څنګه وړاندې کړه، نوي تخنیکونه څنګه زده کړه، په ذهن یې زور اچولی دی. عبادت خانه ته یې منډه نه ده وهلې، عبادت خانه ته که عیسایانو یا اروپایانو منډه کړې دي فقط د روحاني آرام لپاره. خو زما او ستا چې تر نن ورځې پورې په بدبختیو کې سختې ورځې را باندې راغلي دي، نن هم موږ په ذهن باندې زور نه اچو، نن هم موږ جمعات ته خدای دې وکړي چې ډیر خلک جمعات ته لاړ شي، ذکر ته فکر ته، اما د روحاني خوشحالۍ لپاره، نه د دې لپاره چې دغه د نړۍ تخنیکي انقلاب مخه به زه په جمعات ونیسم. دغه مغالطه ده. د جمعات قدر کوو، د قرآن شریف قدر کوو، د پیغمبرانو قدر کوو، منځونه وکړئ، نفلونه وکړئ، روژې ونیسئ، اما دا یو فکر ځوانان باید په ذهن کې ولري چې د جمعات یا د ډیر مانځه کړنو باندې زه تخنیک ته یا تخنیکی انقلاب کې زه د سیالانو سره ځان نشم سیال کولی. د دې لپاره به زه ځان ته بیل د ساینس د لارې مقابله کوم او خپل ماشوم او ماشومه به په دې لار کې تکړه کوم. اروپایانو په ذهن زور واچاوه، د وخت جابر قوتونه یې د خپل همت او د ساینسي پرمختګونو له لارې وځپل او راوړاندې شول، د نړۍ مقابله یې وکړه. اما زموږ دا کیسه نشته. نو تاسو څنګه ګورئ؟ یعنی موږ کوم شي پاتې کړي یو چې د سختې ورځې نه موږ یو نوی انقلاب خواته موږ نه بیایي؟ سختې ورځې څه شي دي ډاکټر صاحب؟ داسې دی، په دې باندې نن موږ ملګري ناست وو، ډېر بحث وشو. بدبختي څه ده؟ موږ
په ډیر روایتي سوچونو کې یا اوس هم ګیر یو. مولا ما نن ملګرو ته دا مولا مونږ ته چې څه ښایي هغه د عقیدې نه زیات د عرب کلتور دی. د عرب کلتور یې د مذهب برخه راته جوړه کړې ده. په دې وروسته مونږ تنقید نشو برداشت کولی. بیخي بله ورځ تاسو یو پروګرام کولو، تاسو وی چې په زړو باندې تنقید نه، تنقید دا مقصد نه دی چې ته لاړ شې په زیارتونو کې مړی په کاڼو باندې وولې. مونږ زغم نه لرو. اوس هم که زه یو غلط کار کوو را سره غیر چاپیره به ټول خلک په ما پوهیږي چې دی ناوړه کار کوي، خو ما ته څه نه وایي. مونږ دلته په پښتونخوا وطن کې بدبختی څه ده چې خپل تاریخ مونږ لرو نه. خپل تاریخ مونږ ته ښودلی نه دی. مونږ ته د لرو خلکو تاریخونه، د عربو او د مغلو تاریخونه راته ښایي، خو مونږ د خپل تاریخ نه خبر شوي چې څو پورې ته خپل ځوانان په خپل تاریخ خبر نه کې، په ده کې تنده نشي پیدا کېدی، ته دته خپل وسایل ونه ښایي. یعنی اکثر زمونږ ځوانان یو سوال کوي چې یاره که مونږ پاکستان نه وي یا افغانستان نه وي یا امریکا مونږ ته امداد رانه کړي یا پلانۍ دا ونه کړي، مونږ به د لوږې مړه شو. خو دې ځوان ته دا پته نشته دی چې په دې پښتونخوا پښتون افغان وطن کې چې قرآن پاک کې الله تعالی په سوره رحمان کې څومره نعمتونه ذکر کړي دي، دا الله تعالی ټول مونږ ته په دې وطن کې راکړي دي. په دې وطن کې سره شته دی، په دې کې سپین شته دی، په دې کې تیل شته دی، ګیسونه دي، سنگ مرمر دي، کرومایټ دي، زمرد دي. یعنی په د فرانس په یو میوزیم کې یو ګوته پرته ده، رینګ چې ورته وایي، دا زمونږ چې په ګوت باندې غکوو، ګوتمۍ. په دې کې یو د زمرد ګوتمۍ، د زمرد یو کاڼی پروت دی. د دې ګوتمۍ کېږي 2000 کاله. 2000 کاله پخوانۍ ګوتمه ده، په دې کې زمرد پروت دی. دا ثابت دی چې دا د سوات د غره زمرد دی. یعنی ستا وطن دومره غنی دی، خو ته د خپل وطن په ارزښت نه پوهیږې. دلته مونږ په پاکستان کې چې د چا سره بحث کوو، وی یاره تاسو د قوم پرست داسې ملت پاله داسې، که پنجاب مونږ ته غنم را نه کړ په مونږ یې بند کړل، مونږ به د لوږې مړه شو. زه پرې وخاندم، مې ستا په خدای باندې باور ختم شوی دی، د روزۍ وعده خدای کړې ده د ګپ غږ کې. زه ورته مې ځوانه که په پنجاب باندې زما د خوا اوبه بندې شولې، دی به دا غنم په څه باندې کري؟ دی غنم خو زما په اوبو باندې کري. دی که خپله فابریکه چلوي، خو د سویي په ګیس یې چلوي، یا زما د پښتونخوا وطن په بیجلو یې چلوي، یا د بلوڅو د سیندیانو د پښتونخوا په کویلو یې چلوي. مونږ دلته مسله څه ده؟ مونږ په سکول کې ویلی نه دی، په سکول کې مونږ ته خپل وطن ښودلی نه دی، د نورو خلکو تاریخونه راته ښودلی شوي دي. او زمونږ سیاسي ګوندونو که څه هم یو حده پورې زه خپل ما هم په یو سیاسي ګوند کې زده کړه کړې ده، سټډي سرکل یې مې کړي دي، خو تر ډیره حده پورې زمونږ سیاسي ګوندونو، مونږ به مشخص نومونه نه اخلو، غفلت شوی دی چې مونږ خپل ځوان نسل په خپل تاریخ، په خپله جغرافیه، په خپل وسایل او مسایل باندې خبر کړل شوي نه دي. دا کار د سیاسي ګوندونو و چې خپل ځوانان یې روزلي وای. ته اوس یو لنډ مثال واخله، ته به ګرځېدلی یې، د چمن ښار به ډېر پسمانده وي په تعلیم کې، په اقتصاد کې، که پېښور به ډېر پسمانده وي. چمن ستاسو نه سوال دی. فکر کوم چې چمن به پسمانده وي. زه داسې فکر کوم. چمن ته څه وایي چې سیاسي ټمپریچر به په چمن کې زیات وي که په پېښور کې به زیات وي؟
په سیاسي چمن پوهه چمن کې بدبختي شوې ده بدبختي شوې ده باید دا اوس مونږ یو بل ته کنځلې ونه کو په دې باندې چې بدبختي شوې ده د هر چا مسؤلیت دی د هر چا مسؤلیت دی مونږ ملا وتړو د پیښور ښار آبادی 14 لکه نفوس دی 14 لکه نفوس د پیښور آبادی ده د ټول د ژوب نه ونیسه ته بولانه پورې آبادی 50 لکه ده ستا د منځنۍ پښتونخوا یا د تیر چې کوم قبایل وو د هغې آبادي 50 لکه ده یعنی د ټولو نه د پیښور بیا د پیښور خپل تاریخي اهمیت د پښتون افغان ملت په تاریخ کې یعنی یو احساسات دي یو تاریخ مو ورسره تړلی په پیښور کې چې نن ته په قامي کار باندې یو احتجاج کوي یو لاریون کوي یعنی دا د پی ټی ایم خو د ټولو شریک اشر دی پی ټی ایم خو نه سب تاریخي شی دی نه د چا جایداد دی نه د چا ملکیت دی هم ستا دی هم زما دی هم د تور دی هم د سپین دی خو چې د پښتونخوا وطن دی چې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په کومه ورځ د احتجاج د لاریون غږ وکړي ژوب چې څلور نیم لکه آبادي لري 1200 خلک راوځي مونږ په پیښور کې په 15 لکه کې 25 کسان یو نو بدبختی دا ده چې مونږ به تیرو غلطیانو نه نیمګړتیاو نه زده کړې کوو او زوبه په دا نه چې هغه ته به ودرېږو کنځلې به کوو مونږ ته ټول محترم دي ټول د احترام وړ دي چې څومره څه کې د نن چې زه څه یمه یا ته څه یې زما او ستا په وزیرستان کې ډیر زما او ستا نه غیرتي خلک په رنګونو ښکلي خلک په سرمایه‌دار خلک خو د کوم احساس نشته ورسره د خپل ځاني ګټو دپاره په 2 روپو خپل وطن خرڅوي خپل وطن معنا خپل ناموس خرڅوي وطن خرڅول ناموس خرڅول دي خو زه ولې نه خرڅوو ځکه چې ما په یو سیاسي مدرسه کې سبق ویلی دی ته ولې نه خرڅوي ځکه چې ته د چا زوی هغه د یوې سیاسي مدرسې بنسټ ایښودونکی و په بنسټ ایښودونکي کو تا ته په کور کې په وراثت کې دا شی میلاو شوی دی نو دا جراثي ما او تا ته چا راکړی دی هغه ته بد به نه وایو خو نیمګړتیاوې شوي دي غلطیانې شوي دي دومره زیات ملت دومره پراخ پروت ملت د دومره وسایلو ملت په یو شتمه پیړۍ کې چې غلام وي نو دا بدبختي ده ستاسو خبرې سمې دي دلته یعنی یو عام ځوان ساده خبره ده عام ځوان فقط یو وزیرستاني د کورمې ایجنسی د خیبر د باجوړ عام فکر باید وکړي یو ځوان چې زما برېښنا بجلی ولې نشته زه چې پنجاب ته لاړ شم هرې خواته روښنایي د رڼاګانې دي ولې زما برېښنا نشته زما برق ولې نشته بجلی یعنی یو عام ساده خبره ده یو ځوان که ډېر بیا جګ کېږي چې پاکستان زنده‌باد ځوانه ته دا فکر وکړه چې ستا بجلی ولې نشته ستا برېښنا ولې نشته ستا ګاز ولې نشته ستا سړک ولې نشته هغه دی په ټوله دغه کې پښتونخوا کې دغه شروع دي د انټرنیټ په ژوندۍ بڼه باندې محصلینو ته سټوډنټانو ته د کالج او د پوهنتون کلاسونه یعنی د آنلاین په ژوندۍ بڼه باندې دوی ته درس وایي تر څو یې وخت ضایع نشي او ټول قبایل انټرنیټ نه لري هماغه د زما استاد ځوانان که په پوهنتون کې دي په پېښور کې که په بل پوهنتون کې دي که په کالجونو کې دي هغه انټرنیټ ته رسایي نه لري د دې دغه نه محرومه دي د دې اسانتیاوې نه هغه د احتجاجونه کوي که نه کلو په کلو باندې وزیرستانیان ټول راپاڅېدلي دي چې ولې نشته انټرنیټ نو یعنی دا ساده خبرې عام خبرې دي ګلمرجان صاحب چې ولې زما ځوان باید فکر ونه کړي دا اسانتیاوې ما ته ولې نشته نو چې نشته خو یو څوک ظلم را سره کوي او نه دلته مونږ دا دی سوچ ولې نه کوي یعنی دا بیا مونږ
ځان خطا کوو چې دی سوچ ولې نه کوي که نه د نه سوچ کولی ځوانان باید سوچ ځوانان یادوم که ځوانانو دا سوچ کولی شولی دا صلاحیت لرلی نو ما او ته به د شپې په 12 بجې ولې خپرونه کولی بیا دا اړتیا نه وه د ځوانه دا د کړلو سوچ چې دا سوچ دی وکړي دا ترېنه اخیستل شوی دی دا دی نشي کولی دا به ته ورته په ګوته کوې ځکه چې دی د کورمې ځوان د وزیرستان ځوان د سوات ځوان چې دا سوچ کوي چې زما برق نشته دی زما وطن کې جوړیږي برق زما ولې نشته دی د ده په ذهن کې دا ورځي چې یاره په برق زه څه کوم خو په پنجاب کې به کارخانه پې وچلي چې زه پکې ته کېنم خو ښه د پاکستان کارخانه به پې وچلي نو هغه کارخانه خو بیا ماته غنم راکوي هغه خو ماته بوره راکوي هغه خو ماته جامې را جوړوي د فیصل آباد کارخانې په دا خو دی سوچ نه چې دا ستا بجلی وړي په مفته تا ته غنم تا ته کپړه تا ته بوټان په پیسو را لیږي دا به ته احساس ورکوي که ده دا سوچ کولی شولی بیا به دی غلام کېدو نه بیا به زما استاد د شپې په 12 بجې په دې باندې خبرې کولو ته اړتیا نه وه دا به ته پسې لګیا کېږي زمونږ بدبختي دا ده زمونږ څه وایو زمونږ اوس هم ګیله دا ده ته د سیاسي پارټیانو د خلکو سره کېنه وی مړه ولس زمونږ سره نه ودرېږي دا ډېر ساده ده ځان خلاصول دي ګوره زما خپله عقیده دا ده چې ولس ته به ته 3 د ځان امتحانونه اکسرې به وباسي 3 اکسرې به د ځان وباسي که په دې 3 وړه اکسرو کې ته اول اکسره دا ده چې ته به دا معلوموي چې دا کومه خبره زه کوم آیا دا د دې کام په ګټه ده که نه ده دا کام پکې خپله ګټه ویني که نه ویني دومه اکسره دا ده چې ته به دا وباسي چې د زما د خولې انداز یعنی زما د دې پیغام د رسولو انداز سم دی دا خلک پې پوهیږي که نه پې پوهیږي که دا دواړه ټیک وي ستا پروګرام هم سم وي ستا د رسولو انداز هم سم وي بیا خلک در سره نه په لاره کېږي بیا په خلکو کې مسله ده بیا مسله په خلکو کې ده د آنګا بانګانه خلک راځي د آنګا بانګانه ته راشه په ټول پښتونخوا وطن کې په پاکستان کې 300 رجسټر ګوندونه دي د پاکستان د الیکشن کمیشن سره 300 رجسټر ګوندونه دي پښتونخوا وطن د بابا صاحب زیارت دی د پیر بابا زیارت دی د هر چا موږی پکې لګېدلی دی جنډا یې پر راځوړنده کړې ده خو په پنجاب کې په سیند کې ته لاړ شه د لاړکانې په یو کور باندې به ته به د این پی د پښتونخوا یا زما د وطن د کوم ګوند جنډا ونه وینې مسله دا ده چې مونږ د سیند یو سړی را رسېدلی شي هغه ته پښتونخوا وطن د باچایۍ حق هم ورکوي د عمران خان اوس راغلی دی د ده سره څه سیاسي پروګرام دی د ده سره هېڅ پروګرام نشته دی زه په دعوه سره ویلی شم چې دی تر اوسه پورې په دې په خپله نه دی پوه چې زه څه غواړم دی کله جاپان او آلمان سره ګاونډیان کوي کله سره ګاونډیان کوي کله په خپلتو لګیا دی خو پښتونخوا وطن ته ځان راورسولو یو ډرامه یې جوړه کړله خلک یې سینسټایز کړ پولیټیسایز یې نه کړه په خلکو کې یو احساس را پیدا کړلو 2 ځله په مونږ باچایي وکړله د لاړکانې پهلوان راځي زما خلک ورته تاج په سر کوي ګلمرجان لی ولې نه په سر کوي یا خو د ګلمرجان سره پروګرام نشته دی یا د ګلمرجان د خولې یا د ویلو انداز باندې خلک نه پوهېږي جادو یې د خپل پیغام نشه درست دغه هغه ته واضحه ده ګلمرجان صاحب دا خو زه بیا عام د ځوانانو ته ملګرو ته ویم چې ګورئ یو پټی دی یو پټی تا ته یا ونه دې لکه کړې ده دا ونه د میوې په نوم تعلقه کړه
ونه تا ته بار نه درکوي، میوه نه نیسي. یو کال تیر شو، بل تیر شو، بل تیر شو، ماشومان هر وخت تا ته وایي پلاره پلاره دا مڼه به کله مڼې میوه نیسي. خو چې نه نیسي ته مجبور یې چې دغه ونه به ته وباسې، بل بوټی بل نیالګی به لګوي. موږ هم هغه زړو نیالګیو ته ناست یو چې میوه نه راکوي. هو د هغې ونې به برکت وي، موږ به سیوري ته ناست یو. موږ به یو 2-3 کاله په دې نیت تیر کړي چې اوس به میوه نیسي، اوس به نیسي. هغه 2 کاله مو چې خوندور تیر کړي دي، هغه هم د برکت ته ډېره مننه. اما چې اوس زه دې ځای ته راغلم چې زما ګریوان ته، زما ناموس ته د پردي سړي لاس راورسېد، نو اوس خو پوه شه چې د میلیونونو خلکو مشري کوي، دعوه کوي، او ستا په دې مشرۍ لاندې ماته ګریوان ته، ناموس ته مې خبره راغله، نو حتمن ته باید یو بیرته فکر وکړې. همغه ستاسو خبره د ځان اکسرې وکړئ، د ځان سم کړئ. دا که زه یم، هر موږ ټول ملامت یو په دې کې، د ملا نروان سره د هر چا پورې. نو خبره ستاسو سمه ده. پروګرام هم زموږ ممکن چې نور اوږدېږي. ګلمرجان صاحب مننه چې وخت راکوئ او په دې خبرو کې بحث لپاره په ځان باندې ستړیا تېروئ، تیاری کوئ. تاسو چې څه زده کړي دي هغه باید ځوانانو ته ورسوئ، دا ستاسو قامي فرض دی. بل پروګرام بله خیره ازادي څه شی دی، غلامي څه شی دی، تاسو نه به دا خواهش کوو بل د جمعې ورځ باندې راتلونکې جمعه که ستاسو سره وخت و، نو په دې شیانو باندې به ازادي څه شی دی او غلامي څه شی دی، یعنې د غلام څه شي د دشمن یا د بل چا په قبضه کې دي، هغه څه شي دي، ذهن دی، معدنیات دي، اقتصادیات دي، کلتور دی. نو په دې باندې که تاسو یو څه تیاری وکړئ. مننه. دمګړی ستاسو ډیره مننه. خوشحالي. آخري خبره ځوانانو ته تاسو وکړئ چې ځوانان ویښ. ځوانان اوس ویښیږي، مونږ به همت کوو، د هیچا سره اختلاف مه کوئ، د شهریار سره دا مه منئ چې پلانی نه دی ښه، پلانی ښه دی. د 21مه پیړۍ ده، د رسنیو دور دی، ستاسو هر ځای ته لاسرسی کېدی شي. ما درته وویل چې ما نن په فقیرې پی باندې راته ارټیکل په کار و، په آلمان کې مې یو کس ته وویلل، یو په برطانیه کې لندن کې و، مې دا ارټیکل مې په کار دی، هغه په امریکا کې زما دپاره واخیستلو، په انډرایډ فون باندې ما ته راولېږلو، په پېښور کې ما مخکې بل چاته ولېږلو. یعنې په نیم ساعت کې ما جرمني، ما برطانیه، هغو بیا امریکا، بیا د امریکې نه خپل ځان ته راوړل، بیا ما ته رالیږل. یعنې دنیا دومره تیزه شوې ده. مونږ به د خپل وطن دی، که فقیر دی، که تبلیغی دی، که ملتپال دی، که هر څوک دی، چې ستا د وطن، ستا د تاریخ، ستا د جغرافیې، ستا د ناموس، ستا د ننګ، ستا د وسایلو خبره کوي او ستا د مسایلو حل ورسره وي، هغه زنده‌باد. شهریار به د چا سره نه لګي، د ګلمرجان به د چا سره نه لګي، په دې خبرو پسې به نه ځئ. په دې پروګرام کې به راسره ملګري کېږئ. او زه یو سوال کوم چې په دې ورځ باندې سوالونه ډېر ګران شي، مونږ ته هم ګران شي، ځکه چې ډېر زیات راځي، او بیا زما نظر هم کمزوری دی چې ستاسو سوال ووینم په سکرین باندې لیکل ډېر واړه وي. که د ځوانانو د چا سوال وي، تاسو یې شهریار ته، دا چې کوم رڼا پاڼه ده، دې ته یې میسیج کوئ. ستاسو سوالونو ته به په هر پروګرام کې اخري 10-15 دقیقې مونږ ځانګړی وخت ورکوو، د هغې د خپل پوهې د علم مطابق چې مونږ څومره پوهېږو د هغې به ځواب درته وایو. مننه، کور مو ودان.
ډېر ښه دا ښه وړاندیز دی. مننه ګلمرجان صاحب، ستاسو نه یوه نړۍ مننه چې زموږ سره وئ. تر بل ملاقات پورې په لوی خدای سپارم. مننه زیاته. ښه وخت ولرئ. مننه ملګرو چې زموږ سره وئ، زموږ سره متل شوي وئ. خدای مو عزت وکړه. پروګرام نورو پر ګروپونو کې شریک کړئ ترڅو ملګرو ته ورسیږي، نورو ځوانانو ته ورسیږي. خدای دې وکړي چې له کرونا نه مو ځانونه ساتلي وي. دا یو بدبخته مریضي ده. ځانونه وساتئ چې کوم تاسو ته سپارښتنې دولت کوي یا علماء حق، د هغوی خبرې ومنئ، ډاکټرانو خبرې ومنئ. مننه، په لوی خدای مو سپارمه. تر بل لید پورې د لوی او هوسا افغانستان په هیله. خدای مو سپارم.